د قرآن مجید د حفاظت څنګه وشو، یعنی 1400 کاله تیر شو د قرآن مجید مونږ ته راورسېده په څه طریقې سره راورسېدو. د ټولو نه ډومبې د قرآن مجید حفاظت په خپل رسول الله مبارک کړی، بلکې دین هم وړاندې د قرآن مجید د حفاظت د ټولو نه ډومبې ذمہواری الله تبارک و تعالی په خپل ځان اغستې ده. الله تبارک و تعالی وفرمایل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. د دې آیت مبارکه تشریح هم بیګا تیر شو چې دا قرآن مجید مونږه نازل کړي او الله فرمایي چې زه به حفاظت کوم. خدا حفاظت الله تبارک و تعالی په ذریعه د خپل بندگانو کړي. د ټول نړمبه حفاظت په بندگانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره الله تبارک و تعالی د قرآن مجید حفاظت کړي. دو طریقو سره رسول الله مبارک د قرآن مجید حفاظت کړي. یو طریقه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بچ کله قرآن مجید نازلې دو نو رسول الله مبارک به د قرآن مجید حفظن یادو او په دې حفظن یادولو کې به رسول الله مبارک ډیر زیات د عجلت او د جلتۍ نه کار اغسته، ځکه چې دا د حفاظت د ټولو نه بهترینه طریقه وه او دا عظیمه ذمہواری د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر وه. نو په یو موقع ورته جبریل امین راله او دا آیاتونه ورته راوړل چې لا تحرک به لسانک لتعجل به، چې کله قرآن لوستل کېږي نو بیا جلتی مه کوه، ځکه جبریل امین بلا قرآن نو لوسته چې رسول الله مبارک به لوستل شروع کړیو. ان علینا جمعه وقرآن. الله تبارک و تعالی فرمایي چې د قرآن مجید جمع کول او د قرآن مجید په امت باندې لوستل دا زما ذمہواری ده. فاذا قرأناه فاتبع قرآن. چې کله قرآن مجید لوستل کېږي نو بیا تابعداري کوه، اول ښه واوره، د اوریدونه پس بیا قرآن مجید لول او بیا یادوه. نو رسول الله مبارک به د قرآن مجید حفظن یادو. بیا به د یادولو نه پس رسول الله مبارک صحابه کرامو کې څوک راوغوښتو، څوک به چې په خط او کتابت پوهېدو او ځان ته به یې کېنو رسول الله مبارک به ورته وي دا قرآن مجید ولیکه. نو بیا به په صحابي باندې دا آیاتونه ولیکل، کوم آیاتونه به چې نازل شوي د لیکلو نه پس به رسول الله مبارک صحابي ته وفرمایل چې اوس یې ما ته واوروه چې تاسو لیکلي دي. نو صحابي به د خپل لیکل پر رسول الله مبارک ولوستل چې الله پیغمبر دا مې لیکلي، نو رسول الله مبارک به تصدیق وکړو چې او دا د ټیک لیکلي. په دې طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 سال دا قرآن مجید په صحابه کرامو باندې ولیکو. خو په هغه زمانه کې داسې د مصحف صورتونه نه پاڼې وي، نو صحابه کرامو دا قرآن مجید په مختلفو اشیاء لیکلی دی. د موقع په مناسبت چې سبا صحابي ته مهیا و په هغې به یې دا لیکل وکړل. نو دا کله لیکل شوی په سرمنه باندې، کله لیکل شوی په تختو باندې، کله لیکل شوی په کاڼو باندې، کله لیکل شوی په کپړه باندې، په مختلفو اشیاء باندې دا قرآن مجید ولیکل شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دنیا نه رخصت شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رخصتېدو نه پس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو معرکه وکړله. خدا معرکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د جون اولنۍ معرکه نه و، د خلافت اولنۍ معرکه نه و. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت اولنۍ معرکه جنگ ذوالقصا ورته ویل کېږي دا و. دا معرکه چې کله سر ته ورسېده دویمه معرکه مخې ته راله جنگ ابوا ورته ویل کېږي. دا چې کله سر ته ورسېده یو درېیمه معرکه راله جنگ بزاحه، او چې کله دا سر ته ورسېده نو یو څلورمه معرکه وشو جنگ یمامه. په دې جنگ یمامه کې ډیر قرا د قرآن مجید چې دا د قرآن مجید حافظانو قاریانو دا شهیدان شو. د اویو نواله تر د 200 پورې تعداد راغلی دی په روایاتو کې چې دونه صحابه کرام دا شهیدان شو. جنگ یمامه مسلمه کذاب یو مدعی نبوت ورته ویل کېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندانۍ د نبوت دعوه کړې وه. خپل قاصد را لېږلی و، رسول الله مبارک ته دا نبوت تقسیم کړه، د یمامې نبی به زه یم او د مدینې نبی ته شه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوه قاصدانو رسول الله مبارک قاصدانو ته وفرمایل که تاسو قاصدان نه وي او د عربو په اصولو کې د قاصد حفاظت نه وي نو ما به تاسو د دې ځای نه محفوظ رخصتولی نه، ما به تاسو خامخا تاسو د دې حساب کوو چې تاسو ما ته دا دونه سخت پیغام څنګه د مسلمه کذاب له طرف نه راوړی. خو بیا رسول الله مبارک وفرمایل چې لاړ شه. هغوی خو مسلمه داسې ویلي، رسول الله مبارک ورته دې مسلمه کذاب ته ووایه چې زما له طرف نه دا جواب دی. نو دا د کذاب لقب بل رسول الله مبارک ورکړی، دروغجن. دې مسلمه کذاب سره جنگ یمامه
دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت څلورمه معرکه وشو. دوی پسې لاړل یمامې ته، دا مسلمه کذاب قتل کو او هغه صحابي قتل کو کوم صحابي چې په میدان احد کې حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو. دا مسلمه کذاب داغه په لاس قتل شو. حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ بیا او فرمایل په حالات د کفر کې مې د اسلام ټول نه قوي ترين کس شهید کړو او په حالات د اسلام کې مې د اسلام د ټولو نه لوی دشمن قتل کو. نو دا زما د هغه ګناه کفاره شو چې کوم ما نشي او په حالات د کفر کې. حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله بیرته واپس رااله نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره دا غم پیدا شو چې داسې معرکې به نورې مخې ته راځي، صحابه کرام به شهیدان کیږي. نو که داسې قرا د قرآن مجید شهیدان کېدل نو د قرآن مجید د نسخه به موږ نه ضایع شي، بالاخر به قاریان د قرآن مجید پاتې نشي. او لیکل مصحف موږ سره شته دی نه، دا خو قرآن مجید لیکل هم د دې قراو سره دي، چا سره څو آیاتونه دي، چا سره څو سورتونه دي، چا سره یو آیات دی. نو چې دا قاریان شهیدان شو د دوی هغه لیکل به هم ضایع شي، ځکه چې عالم لاړ شي کتابونه بیا ضایع کیږي. نو دیو جنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راوغوښتو او دا مشوره ور سره وکړل چې دا قرآن مجید را جمع کو دین یو مصحف جوړو کتابي شکل ولا ورکو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې ته تیار نو. د دې په مابین کې په دې باندې خبرې اترې وشي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مطالبه دا وا چې کوم کار رسول الله مبارک نه د کړي هغه کار مونږ څنګه وکړو. بل اخر چې شرع صدر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وشو نو بیا ورته دا حکم وشو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ طرف نه چې حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ راوغواړه. دا کاتب وحی او رسول الله مبارک وحی به لیکلا، زیات تر وحی د لیکل دا او زیات تر د قرآن مجید آیاتونه ور سره او نور صحابه کرام ډیرو کاتبین د وحی چې د رسول الله مبارک وحی به لیکلا. تاسو سمای په موقع به کوم صحابي او رسول الله مبارک به پیدا وحی لیکلا، خو زیات تر حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ مقدم پاتې شوی دی. نو دې راوغوښته ورته وی چې تداسي وکړه قرآن مجید د صحابه کرامو نه راجمع کا کتابي شکل والا ورکو. وی دې ته زه تیار نه یم. نو بیا د شرح صدر د پاره د په دې خبره پویو بل اخر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې زه په خپل دې ته تیار نه زما شرح صدر وسو شو. نو حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما شرح صدر بیا مو شو. نو دې کار ته مې چې غاړه کې خو دا نو دا دونه غټه او عظیمه ذمہواری زما په سر شو لکه چې ما ته چا ویلي دا غر اوچت کوي. دا غر اوچتول ما د پاره آسان خو دا ذمہواری اوچتول ما د پاره ډېر ګران. نو دویمه مرحله شروع شو د قرآن مجید د حفاظت، د قرآن مجید مصحف صورت جوړول او کتابي شکل والا ورکول. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام متزي د صحابینا لیکل راوړي او کوم لیکل چې د یو صحابي سره میلاو شنو هغه صحابي نه پاغه باندې گواهان مطالبه کوي چې دا لیکل دي تاسو سره د قرآن مجید آیاتونه دي، دوه گواهان ما ته پیش کړه چې رسول الله مبارک ته ویلو دا اولیک او د الله د پیغمبر په مجلس کې دا تعالی کلی دي او پلان کې په دې باندې گواهان دي. نو دوه گواهان به پیش کول. یو صحابي را حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا آیاتونه مبارکه راوړل لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا فقل حسبی الله. سوره توبه اخرنی دو آیاتونه دي. نو مطالبه یو شو تا سره په دې باندې گواه ما سره په گواه نشته، خدا مې د رسول الله مبارک نه لیکلی ما سره په گواه نشته. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې رسول الله مبارک ته حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ متعلق فرمایلیو چې حضرت حذیفه یوازې کده یو خبره گواهی کوي نو دی به یوازې گواه کافی وي، دویم گواه ته ضرورت نشته. او دا د یو خصوصیت په صحابو کې چې دی یوازې عدالت ته گواهی کول نه الله پیغمبر وي چې دا گواهی به قبولای. د په ضرورت تفصیلی واقعه د په یو موقع رسول الله مبارک له گواهی کړي وا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا د ما د پاره گواهی وکړه نن نه پس ستا یوازې گواهی دا به امت د پاره کافی وي. دا صرف په امت کې ستا خصوصیت ده کې نه د چا یوازې گواهی به قابل قبول نه ځان سره به دویم گواه راولي. نو دا غوینه به گواهان مطالبه کړل سوا د دې آیاتونو نه پټولو آیاتونو باندې گواهان رالل. دا قرآن مجید اولی کله شو کتابي شکل مصحفي شکل ولا ور کړل شو. خدا مصحفي شکل داسې نو لکه چې اوس موږ سره کوم قرآن مجید د 35 سپارو کې دا مصحفي شکل داسې وو چې په هر مصحف کې په هر رساله کې یو سپاره وا. نو دا 30 رسالې لیکل شوی وي. دا 30 رسالې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې اولیکل شو. دا په وو لغاتو باندې لیکل شوی وي
ځکه قرآن مجید متعلق راځي چې قرآن مجید په وو لغاتو کې نازل شوی دی نو په دې کې وو لغات اومو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پس د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې عمده مصحف نو خلکو به ورته رجوع کوله بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه پس دا مصحف د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره چې کوم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جمع کړو بیا چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو داغه د خلافت پر وسه کالونو کې بیا داسې مسلې مخه ترالی چې د قاریانو په خپل مابین کې په آیاتونو د قران مجید اختلاف یو قاری به وی چې دا ولد ضالین دی او بل قاری به بیا بل یو قرات وی بل ځکه قرات په کې دی یو به مالک یوم الدین بل به مالک یوم الدین دی بیا یو بل سره مشتو غریبانو دنه په مدینه کې داسې واقعات رال بیا اطرافنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د داسې واقعات را ورسېدل بیا یو صحابي دی هغه په یو ځکه په غزا باندې دی دا غزینه واپس را له حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته عرض وکړو چې امیر المؤمنین داسې واقعات او دا اختلافات ډیر زیات شو زه په پلان کې ځکه وم او ال تقاریانو کې دا ډیر لوی اختلاف مونږ کېږي او یو بل سره بیا هغه مشتو غریبان وي نو دا قرآن مجید دا اختلاف په قرآن مجید آیاتونو باندې کدا چې برقرار پاتې شو نو بیا به دا قرآن مجید صرف د امت د پاره د اختلاف او د معرکې ذریعہ وګرځي لہذا د لپاره سلار قتل غواړي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مخکې نه دې طرف ته اعلانو خو بیا صحابه کرام جمع کړل مشوره په دې او شو چې د قرآن مجید نه د وو لغات ختمول غواړي لکه یو لغت د وضحا دویم لغت د وضحا نو چې یو قاری او طالب د وضحا خودل دی بل قاری ته خپل طالب ته وضحا خودل دا وضحا والا د وضحا والا سره مشته غریبان جنگ ور سره کوي منلو ته تیار نه دی ته غلط قرآن لولي ان کې قرات دی پکې نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مشوره په دې وکړه چې دا وو لغات ته ختمو نو دا قرآن مجید یو لغت ته جمع کو د قریش لغت نو دا قرآن مجید دا یو لغت ته جمع شو خدا هغه مصحف نه پکې چې کوم مصحف د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره د هغه مصحف نه پدې کې مدد واغستل شو نو دا مصحف را وغختل شو دا ځان ته کې خو دو بیا دې نه د نور لغات لړکړ لغت د قریش چې کوم دی هغه ته د قرآن مجید واړو او بیا د قرآن مجید و صحیفه د دې نه جوړ کړو دای مختلفو اطرافو ته ولېګو او هر علاقې ته دا حکم ور سره خط ور سره ولیک پیغام جاری کړي هم دا یو قرآن مجید دا یو نسخه بل سلیکيږي دا دور نسخه دا بیرته مدینه ته راولېګ امیر المؤمنین ته دا نسخه را جمع کړي او دا یو سېزلې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا نسخه دا و سېزلې او دا یو نسخه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا برقرار شو